نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خاتم النبيين لا نبي بعدي. محترم ناظرین اگرامی و سامعین اگرامی، شاعر شعر دی چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چرے پرچائیاں ہیں مدنی کا چرہ صاف ہے. محترم ناظرین اگرامی اور سامعین اگرامی، قومی اسمبلی سپیکر د قاضي فایض عیسی په خلاف چې کومه فتوا راغلې ده پر هغه باندې د نظر ثاني کولو کمیټې تشکیل کړې ده چې پر دې فتوا باندې د نظر ثاني وشي او د دې تفتیش ته وشي. قومي اسمبلی له سپیکر د سوال دی چې آیا ستا پر اواز خمسه باندې الله رب العزت څنګه داسې مهر لګولی دی چې دا جج یو غلطه فیصله کوي، هلته تا کمیټې تشکیله نه کړه، هلته تا نظر ثاني او تفتیش نه وکړي، نن چې د ده په خلاف باندې فتوا راغلې ده ته نظر ثاني کوې. محترم ناظرین اگرامی، نبی علیه الصلاة والسلام وایي لما بعد به ثلاثون کذابونه درس داسې کذابه به راځي چې هغه به د نبوت دعوه وکړي هغه دروغجن دي، ته هغه مه مناستئ. مسلمه بن کذاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندگی کې د نبوت دعوه وکړه او نبی علیه الصلاة والسلام له یو خط وراتر کوي چې ته له ما سره معاهده وکړه پر نیم عرب باندې ته نبي یې، د نیم عرب زه نبي یم، یا دا معاهده وکړه ستا له وصاله بعد به ما نبي جوړوې، ما سره به تحریري لیکې. جناب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې دا خط موصوله شوی، حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په جواب کې دا خط په جواب کې دا ورته ولیکل چې زه د الله رسول یم ته کذاب یې. او صحابه ته دا خط به څوک ورړي؟ یو کمزوري صحابي ولاړ وي، جسماني طور پر کمزوري وي، هغه به د مدینې په ګلیانو کې کجوري خرڅولې، په مجلس کې ولاړ وي کجوري خرڅوله او اواز یې وکړي چې یا رسول الله زما ډوټي ولګوه، او د ده له خولې څخه یو څه کجوري راوغورځېدې د صحابه پر مخ باندې ومشتې، او یو صحابي ورته وویل ته خو هره کجوره وخوره بیا ډوټي ولګوه. ده ویل کیدای سي زه به کجوره خورم په هغې کې به ډوټي د بل چا هغه ولګېږي. نو په دې دوران کې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم حبیب بن زید رضی الله تعالی راوغږولی او حبیب بن زید رضی الله تعالی ته خط ورکړي او نیزه یې ورکړله، ګوډه یې ورکړله چې دا ورله د مسلم کذاب ته دا خط ورکړه چې کوم خط ده رالېږلی دی چې له ما سره معاهده وکړه د نیم عرب ته نبي د نیم عرب زه نبي یم، یا داسې وکړه چې ستا له وصاله بعد ما نبي جوړ کړه، د هغه ته دا خط ورکړه. حبیب بن زید رضی الله تعالی صحابه فرمایي چې دی کمزور یو جسماني طور پر، لیکن نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل حبیبه دلیره اوسه، د نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل فکر مه کوه. صحابه فرمایي چې دا حبیب بن زید رضی الله تعالی په دغه شان و شکل و شوکت باندې ووتی گویا یو جرنیل روان دی. وایي دا ورغلی د مسلمه کذاب ته دا خط ورړی، مسلمه کذاب ناست دی پر تخت باندې، شاوخوا درباریان هم ورسره ناست دي، او په هغه ټیم کې یو صحابي دی چې بعد کې مسلمان شوی، هغه فرمایي حبیب بن زید رضی الله تعالی چې راورسېدی په دا نیزه باندې د دربار دروازه ووله او دلته مسلمه کذاب وویل چې څوک یې؟ ده ورته وویل چې تی ما نه پېژنئ، زه چې یم نوکر د نبي یم، زه غلام د نبي یم، موږ غلامان نبي یو. ده ورته وویل مسلمه کذاب چې څنګه راغلی؟ هغه به جواب کې ورته وویل چې ما دا ستا د خط جواب راوړی دی. د خپل درباریان ته خط ورکړي ول دا خط فړاو کاست دی،
درباري کې یو درباري خط پړاول شروع کړه. په هغه کې دا لیکلي وو چې زه د الله رسول یم او ته کذاب یې. دا د کذاب لفظ یې ورته وویلی. په دې ټیم کې دی اګ بګوله سوی، یعنې د ده مخ تک سور واوښتی، سترګې یې راوختلې، بدن یې کپ کپاټ شروع کړي. او زید حبیب بن زید رضی الله تعالی ته وایي چې زه ته د شا له خوا به زه له تا سره ګورم. ده ورته وویل ستا څه خیال دی؟ ما 12 بچان دي، ما د هغو سوچ نه دی کړی. ته ډېر ناندانه یې، ما د هغو سوچ نه دی کړی. په هغو کې بعضې داسې دي شیدې روي، بعضې داسې دي چې هغه پر پښو باندې تر اوسه پورې نه دي روان سوي. دی راولاړ چې کپېدلی، د حبیب بن زید رضی الله تعالی یو لاس یې ورکاټ کوي، له هغه څخه وینې روانې وې د فوارې په شان باندې. ورته ویل څه خیال ده دی؟ ده ویل زما هغه خیال دی کوم چې زما نبي فرمایلی دی. دی راولاړ چې دا بل لاس یې هم ورکاټ کوي، دا بل لاس یې ښه وینه هم په فوارې په شان باندې روانې وې. ده ویل اوس راته اوس د څه خیال دی؟ ده ویل ای ناندانه اوس مه هم هغه خیال دی کوم چې ما اول وي. دی سر قلم کې یعنې سر یې کاټ کړی. په دې ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه کې ناست وی او په سترګو باندې اوښکې راغی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه پوښتنه ځینې وکړه. ده ورته وویل چې حبیب بن زید شهید سوی، الله تعالی د جنت تمامې دروازې ورته ته خلاصې کړې. محترم ناظرین گرامی او سامعین گرامی، مجاهدین نبی اور نوکران نبی، غلامان نبی که دا طرح فیصلې راتلې هر وخت تیار دي. انشاءالله قیدانی لابی به هېڅ کله کامیابه نه شي. ولې دی د پاکستان له ریاست سره مخلصه نه دی. په دنیا کې چې څونې ممالک دي په هغه کې پاکستان واحد ریاست دی چې د قیدانی غیر مسلم ډکلیر کړی دی. نو چې یو ریاست قیدانی غیر مسلم ډکلیر کړی او په دا پوره ورلډ کې په پوره دنیا کې، لیکن اوس با قیدیاني بیا له دغه ریاست سره مخلصه وي، دا کېدلی نه شي. الله رب العزت ته وکړي چې همیشه د قیدیانانو په خلاف باندې د اواز د اوچتولو توفیق را نصیب کړي.